لکه دا څوک دی دا خو ډېر بهادر سړی دی یو وایي زه یې نه پېژنم مخې پټ دی بل وایي زه یې نه پېژنم بیا صحابه کرام وایي دا چې ته څوک نوی مسلمان شوی دی ځان یې پټ کړی دی ځکه چې دا کافر یې ونه پېژني څوک نو مسلم دی نوی څوک مسلمان شوی دی نبی علیه الصلاة وسلام له یو تن راغی د الله پاک پیغمبر یو هلک دی او ډېر خطرناکه غذا کوي ډېر بهادر دی غذا کوي نبی علیه السلام وایي کم دی وایي هغه دی ګوره د الله پاک پیغمبره دغه روان دی خو مخې پټ دی چې نبی علیه السلام وکتل که نه او ده را توره داسې اوچته کړه په یو کافر ګزار کو نو دا تورې مټې ښکاره شي دا توره مټه د دانو ډکه چې ښکاره شو که نه نو نبی علیه السلام ویل که دا خو زما باغې تور هغه سعد نه دی د هغه شک پې زما راځي دا لاس خو ماته د سعد اسود ښکاري د دانو ډک لاس دی تک تورو وی لاړ شه تپوس دې وکړه چې دی هغه دی که نه دی دا خو ما واده نه لیکلی و دا دی چېرته راغلی دی چې هغه صحابي لاړو وی د الله پاک پیغمبر تپوس کوي چې ته سعد اسود یې هغه ورته صرف سر وړکوي او صرف سر یې ورته وړکوي او صحابي راغی د الله پاک پیغمبر او سعد اسود دی وی ښه د واده پرېښی او دلته راغلی دی د واده پرېښی او دلته راغلی دی نبی علیه صلات وسلام سیکو داسې د په یو کافر باندې حمله کوله داسې ورلاندې وتل او کافر پې زورور شو ګزار یې پې وکړو او چې ګزار یې وکړو سعد اسود رضی الله تعالی چې ووه نو د اس نه ښکته راتاو شو چې ښکته راتاو شو نبی علیه السلام اواز وکړو وی زما سعد یې ووه زما سعد یې ووه او نبی علیه السلام په خپله منډې کړې چې منډې کړې او ورسېد ورله که نه نو دا سعد اسود رضی الله تعالی نبی علیه السلام داسې خپل غېږ ته راوچت کړو دا مخې ولې ښکاره کړو کپړی ترې پرانسته چې کپړی ترې پرانسته نبی علیه الصلاة وسلام د خپلې کپړې راواغستې او د دې تور صحابي دا مخ پې د وینو نه داسې پاکوي دا مخ ولې د وینو او د خاورو نه پاکوي نو سعد اسود د لاندې نه داسې نبي علیه الصلاة وسلام ته وکتل که نه موسکی شو د الله پاکه پیغمبر ما به جنت ځان ته پرېږدي د الله پاکه پیغمبره د جنت حورې مې به ځان ته پرېږدي د الله پاکه پیغمبره الله به ما ځان ته پرېږدي د نبی علیه السلام د سترګو نه اوښکې روانې شوې وی ای سعده زما دې په هغې ذات باندې قسم چې کوم ذات زه پیغمبر جوړ کړی یم او تاسو ته یې رالیږلی یم د کوم ذات چې سا زما د هغه په قبضه کې ده زه به تا له ګوایي کوم چې سعد د الله د رضا دپاره د دنیا نه تللی دی ای سعده زه به ستا دپاره ګوایي کوم جنت به دې م ځان ته پرېږدي د جنت حورې به دې م ځان ته پرېږدي الله به دې م ځان ته پرېږدي دې ته ویلی شي عشق دې ته ویلی شي محبت د نبی علیه السلام سره عشق پیدا کوي د نبی علیه السلام سره محبت پیدا کوي په نبی علیه السلام باندې درود زیات وایي په نبی علیه السلام باندې درود زیات وایي خفه شم د خپلو